पार्टो د اپوزیشن د پارټو مشترکه جلسه وي دله به کوشش دا کوو چې 10 بجې ایگزیکټ موږ ځان هلته کې ورسو چې په ټایم باندې ځان ورسو او څنګه چې علیشا لاله خبره وکړه دا به مې خواست دي چې هر یو کس بغیر ټوپۍ بني بغیر جنډې بني او جنډه هم دا نه چې داسې بس موږ جنډه په ترخ کې نیولي جنډه به ښه ټیک ټاک خپل دغه کوم ځکه چې دغه ځای کې صرف زمونږ دا نه ده چې موږ هلته کې تلل دي او تعداد خیل دي موږ ته نورو پارټو ته هم دا خیل دي چې قومي وطن پارټي چې دغه یو قوت دی او ستاسو یې حیثیت شته دا به هغوی مصارفه وکړو د دغه باندې خو خبره وشوه د شمولیتونو باندې دغې ته توجه ورکول دي میټینګونه هم پکار دي چې لازمي چې دا تنظیمونه جوړ شي چې باقاعده میټینګ کېږي زما به ورسره دا خواست دي جاوید خان تاسو هم دې ټولو دا هدایت به ورکوئ مفتي صاحب تاسو هم چې دغه کې چې کوم ځای کې چې شمولیت وشي د هغې نه پسته دا د یونین کونسل عهدیدارانو او د حلقې د عهدیدارانو به دا ذمهواري وي چې هغه به هر یو هغه کس له ورځي او د هغوی په کور به جنډه هغوی خېجوي به که هغه شمولیت دلته کې کېږي که هلته کې کېږي خو چې د هغې نه پسته هغه تنظیم ورشي او جنډه ورته وخېجوي نو دې سره به هم یو جنډه مهم یو سلسله پوره شروع شي دلته کې ناستو ټولو عهدیدارانو ته زما دا خواست دي چې په دې را روان یو څو ورځو کې دننه چې په خپل کورونو باندې ضرور جنډې چې ولګوئ چې پته لګي چې د قومي وطن پارټۍ دغه دی قادر خان له خبره وکړو دغه خبره بالکل 100% ده چې عمل پې څوک نه کوي عمل وکړو عمل وکړو بالکل کتی شه نن تقریبا دا کال پوره شو زما خیال دی د پاکستان په تاریخ کې دا لومړنی ځل دی چې داسې یو حکومت راغلی دی چې په کال کې دننه خلک استعماله شوي که وګورو نو خارجه پالیسي مکمل ناکامه د به امریکې طرف ته به زه کله نه ګورم 22 تاریخ باندې اوس روان دی او چې کومې معاهدې به کوي هغې به تاسو ته بیا وروسته پته لګي ده به وی چې ما ته صرف دا دغه اقتدار حواله کړې او هر څه به ټیک شي نن داخله پالیسۍ دغه تاسو ته معلوم دی دې ته دغه راغلی دی چې په خپله خو وایي چې 126 ورځې ما درنه ورکړې وه نن که د ده خلاف څوک بیان هم ورکړي نو د رانا ثناءالله په شانتې د هغه رګاډي نه بیا چې دی ملیشیات راوځي او هغه دغه کېږي او نور هېڅ چا چې د ده په حق کې څوک بیان ورکوي د هغوی سره بیا څه دغه نه کېږي نن که وګورئ نو معاشي طور باندې دې ته صورتحال راغلی دی چې زما خیال دلته کې ناست هر یو کس په دې سوچ ته چې یاره دا وخت به را روان دا وخت به تېرو څنګه خپل بچو له به دا 2 وخته د روټۍ به څنګه را پیدا کوو به د بجلی بل چې کوم ځای ته ورسېدو څه چې IMF سره منلي دي د هغې نه پسته به چې کوم ځای ته رسي نو تاسو به حیران شئ دې ته به دا خبر راځي چې خپل دا جایدادونه او خپل هر څه به دا ګاڼه کوو به نو ایله به د بجلی دا بل به چاته پوره کوو نور خو ګورې دا پوره کول به ګران وي دغه شانتې د ګیس چې کوم ځای کې دی د هغې هم بل چې کوم ځای ته رسېدلی دی او کوم ځای ته اوس مخکې به چې رسي اب هم تاسو وګورئ عجیبه خبره دا ده وایي چې د IMF نه 6 اربه ډالره مونږ ته میراث شو تا خو به وایې چې IMF ته که زه لاړم زه به خودکشي کوم او ستا وزیر خزانه چې دی هغه چې کوم ورځ د IMF نه تاسو ته دغه میراث شو معاهده باندې دستخط وشو هغوی وویل چې او موږ تاسو ته دا پیسې راکوو وشیره ډېر د خوشحالۍ خبره ده
چې 10 ارب روپۍ موږ ته میلو شي او د IMF نه دا مهر موږ باندې ولګېد نو اوس په 30 ارب ډالر چې نور به موږ ته قرض میلو شي. ته خو وې چې زه کمیشن جوړوم چې دا کمې قرضې اخیستلې شوي دي چې دا صحیح نه دي استعمالي شوي هغه ټوټل 100 ارب ډالر نه جوړېږي تقریبا 94 ارب ډالر جوړېږي او صرف ستا په دې 11 میاشتو کې دا د دې وخت کې 15 ارب ډالر قرض واخیستلی شو او 30 ستا خپل وزیر خزانه اعلان کوي چې نور به زه اخلم ته به دا کم ځای ته د عمل اعلان کوي چې نور به زه اخلم ته به دا کم ځای ته د عمل کړسې دې وخت کې صرف د قرضو هغه قسطونه ورکول لپاره دا نورې قرضې اخیستلې کېږي لګیا بس ډالر چې دی هغه قسط ورکول لپاره دغه کېږي ډالر دا کم ځای ته ورسېد او لا ګورې ولاړ نه دا اوس چې کوم معاشي ایکسپرټ چې کومه خبره کوي اج سړی ووري حیران پاتې شي چې دا هر څه به څنګه چلي بل ورځ یو کس راغلی و ما ته وایي چې زه جي لاهور ته تللی وم هغه یو هسپتال یې جوړول لګیا وایي د هغې لپاره مې سامان اخیستلو وایي چې کوم ځای ته ولاړو به نو وایي ما به ته چې یاره دا شی په څو دی وایي ما ته وایي چې یاره دا قیمت دی خو دا د یوې ګنټې قیمت دی ګنټې پس ته ګورې پته یې نه لګي وایي چې بل ځای ته لاړم هغې کې مې خبره وکړه ما ته وایي چې دا قیمت دی خو دا د ګنټې قیمت دی ګنټې پس ته که ډالر وښودېد نو ګورې هېڅ بیا د دې پته نه لګي په اخر کې دې ته مجبوره شوم چې ورته مې وایي چې یاره ډالر کې را سره خبره وکړې دا پاکستاني روپۍ خو څه حیثیت او قیمت قدر هم پاتې نو دې نه ما هغه د افغانستان هغه شی چې جوړېږي لګیا چې هلته کې هر څه په ډالر کې دغه کېږي دا کوم ځای ته موږ دې ورسو دا د دې ټول هر څه ذمواري په چا راځي یو په هغه خلکو چې چا دغه ځای کې دې په زوره کېنولې دي دویم دا کومو خلکو چې د پی ټي آی دا جنډې به یې لګولې وې او منډې تړې به یې والې وې چې ګوره که نه دې به نیا پاکستان دغه کړي نو دا دې هغه نیا پاکستان یې راته وښود چې څه د هغې نه څه دغه جوړ کړی دا به اوس تاسو راپاسئ او دغه خلکو ته هم ګوتې نیسئ ورته به وایئ چې ته هم ذموار یې عمران خان غاړې ته یا دغه ته خو نه شو رسېدی خو دلته کې چې کوم د پی ټي آی کس ناست دی کم از کم د هغه نه خو تپوس کولی شو چې ته په دې ګناه کې شریک یې ته اوس دې قوم له جواب ورکړه چې دې قوم یې راته څه دې لګیا د میډیا دا حل شو چې د ده په حد کې خبرې نو هغه بچوي چې خلاف پریس کانفرنس یا خلاف خبرې نو هغه کینسل کړی شي هغه به هغې هر سره نه لرې کېږي IMF का